د خدای بخښلي د مولانا خانزیب صاحب رور را سره ولاړ دی په څنګ کې ډېره انتهایي غټه صدمه وه یو غټ نقصان د پښتون قام وشولو خو زه خدای دې دا وکړي چې د مولانا خانزیب صاحب په شهادت سره دغه پښتون قام کې یووالی را پیدا شي ومن پکې راشي زه دې ته حیران یم چې د دې حاجي صاحب رور شهید شوی دی خو دا بیا هم خپلې حوصلې پست نه کړلې او دا مضبوط ولاړ دی دا سړی ولې چې که دې سړي خپلې حوصلې کمزورې کړي د ده سره د پښتون قام حوصله ماتېږي نو د دې حاجي صاحب حوصلې ته چې زه وګورم زما هم حوصله مضبوطېږي او زه چې د ټول پښتون قام به حوصله مضبوطېږي نو چې دا حاجي صاحب چې د ده رور شهید شوی دی او دا مضبوط ولاړ دی نو پښتون قام بیا په تا څه شوي دي ودرېږه څنګه مولانا خانزیب صاحب د خپل وجود د دغه قام دپاره وقف کړی و او دا د حقیقت کې وقف کړلو دغه شانتې تاسو هم ودرېږئ چې د مولانا خانزیب صاحب لار به مخکې بوځو او چې هر چا فسادیانو دغه کار کړی دی دغه فسادیانو ته به موږ دا ښایو چې د مولانا خانزیب یو مولانا خانزیب خو زموږ نه واخیستو په کروڑونو نور مولانا خانزیب صاحب تاسو ځان ته را پیدا کړل او د هغه مولانا خانزیب صاحب لار به په دې اندازه بوځو چې دا خلک مجبوره شي چې پښتون قام کې نور فساد پیدا نه کړي نو انشاءالله که خیر چې څنګه د حاجي صاحب حوصلې مضبوطې دي او ډاډه ولاړ دی دغه شانتې به هر پښتون ډاډه ولاړي او په یو په دوو شهادتونو به زموږ حوصلې نه کمزوري کېږي او انشاءالله چې کومو فسادیانو دغه کار کړی دی هغه فسادیانو ته به ښایو چې پښتون قام په یو شهادت باندې نه کمزوری کېږي اوس هم مضبوط ولاړ دی